بسم الله الرحمن الرحیم. باب التمتع. کہ جی کل مصنف رحمه الله قیران نه فارغ شو اټولو کې افضلو وس د حج تمتع بیان کی دویم نمبر کی د حنابو بنظمانی حج تمتع افضل له بنا بر مفتا به رائے ما تاسو لګ برو ګوري حج تمتع تعریف سره ټول برو ګوري ځل خلاصه وېما چې میقات نمخ کې وخت کې د عمرې احرام وتړي احرام صرف د عمرې وتړي صرف د عمرې او به چې کله عمره ادا کی مکمل ختم شي نو ځان باقاعده حلال کی او به المامی صحیح ونه کی المامی سیدی تویل کیږي د شیخین رای مفتا به ده دغه بنزي دا تعریف دی ور بنکا د شیخین بنزي تعریف دا دی چې احرام کله د عمرې ختم کی سر وخري او به کور تلال شیخ خپل زیتا دا المامی سیدی نو دا سیونه کی ځکه کدا سیو کی او به حج په موقع کې دوباره حج د بار راشي نو په دغه صورت کې د حج تمتع نه دی ځکه په یو سفر کې دواړه نشو دا خو بل سفر شو کور ته تللی دی پوهیږئ ان شاء الله راځي را امام محمد رحم الله وی کې حرام نیم لري کړي او کور ته لاړې کنه او واپس را لې دام امام سیدی وی برحال نو حج تمتع کې به احرام وتړي د عمرې او ادا به کې عمره امام سیدی به ونه کی د حج په ورځ کې به د خیر سره حج د پاره احرام وتړي نو رقم مسله ده اتم ذل حج باندې به مینا تلال شیل ته به پنځه مونځو کې یاد مو کنه به چې نه هم ذل حج شي عرفه ورځ ورته وي سحر من بس براشي عرفات ته عرفات کې به بعد الزوال امام دو خطبه وي مکه مسله ده اګه نه بس بدو مونځه ماسفخیم او د مازیګر مون ماسفخیم کې وو کې په وزن او په دوی اقامتونو باندې حناف وي به تر مقام پوری وقوف عرفات کی پاتې کېدل واجب دي به چې نور راوخي نور پریوزي به مزدلفه تر شیخ زړه خبره ده کنه کې خیره می مزدلفه کې به سبا کله صبح صادق شي وقوف به وکي او به چې کله وقوف وکړلو به بلال شي میناته غټ اختر روز به یلته غټ شیطان ولي ذهن کې ده غټ شیطان چې ویشتلو یو عمل د قارن بشاندل تم وس بذبح موکي د باندې د ذبح واجب ده ذبح چې وکړله به بسر وخري وس به حرام لري کې خدای حرام صرف د حج دی ښا عمرې حرام خو چې عمره کړي ولته لري کړو نسې ده کنه او قارن چې دی قارن هغه د دوړو حرام دلته لري کولو به طواف سیادت کې نور خبره زړه ده پس به مینا تراشي دول سم دي الله سم یو له سم باندې به شیطان ولي واپس به مکی تلل شي تواب به کې طواف صدر اخیره تواب کې ختم شوله خو دا د کم حج تمتع بیانو چې شازان سره سوق د حج نه کړي ځان سره حج نه بولی دا هغه بیانو ښه پوهې شولې به او که شازان سره حج بولی نو وسووري هغه حرام وتړي عمرې د بارا یعنی ځان سي قرباني بولی توجه جلک فرق دی الته چې عمرې افعال پوره کی اوس بزان نه حلالي ځان با دسې بنه کې چې سر وخري یو بس تمخ کې بشان او حلال چینه نه دقه شان به چې کله د حج ټیم راشي هلته به حرام نه وي کی صرف د حج د پاره بس دغه باقي نور قصړه بزړه خبره به چې کله د غټ اختر بورز باندې شیطان ولي ذبح وکي سر وخري نه د عمرې احرام لا پاتې وکنه او د حج پاتې دوړ نه بدل تللی شي دا کم کا سیادو مچان چا ځان سره هدي بولی پوه شولې به راځي نور خبره کو باب التمتع اوله مسله دا بیانې حج تمتع افضل له افراد نه درجه حرای ده التمتع افضل من الافراد حج تمتع افضل له حج افراد نه او د امام سیم نه روایت شته ما ویلو کله چې عن راشي نو تش روایتي مذهب نه امام سیم نه روایت دا ټول برګوري چې حج افراد افضل له حج تمتع نه او دلیل دا دی چې ګوره حج افراد کی سفر صرف د حج د پاره او به حج تمتع کې خو د عمرې سفري نو کوم یو سفر ولا شو د حج والا افراد والا وعن ابي حنيفه رحمه الله ان الافراد افضل حج افراد افضل له لان المتمتع زکه څوک چې حج تمتع کوي سفره واقع لعمرته
سفر دغه واقع وي د عمرې دغه د پاره والمفرد او څوک چې حج افراد کوي سفره واقع لحجته سفري واقع د حج د پاره وجه ظاهر روایت وجه د ظاهر روایت چې هغه دا و چې تمتع افضل د افراد نه هغه دا د چن فی التمتع جمعا بین العبادتين انتهي آسان تمتع کې خود و عبادت دي عمره هم دا حج هم دی او باقي کې تشهجو نو دوه عبادت دي او افضلینو ان فی التمتع جمعا بتمتع کې جمع د بین العبادتين وما بین د دوه عبادتونو کې نو فاشبه القران حج تمتع مشابه د قران شو ځکه هم دوه عبادتونو او به قران افضل نو دام افضل شو ثم فيه زیادت نسک بلدا حج تمتع کی زیادت د عبادت د کنه عبادت بکی زید د حج افراد کی هغه عبادت نشتا لکه ذبح حج تمتع کی شتره حج افراد کی نشتره وهو اراقه الدم هغه تیول دی ویني دی پاتې شلو دلیل چې سفر الته د عمرې د بارو حج تمتع کې ما او په افراد کې صرف د چاره بارو حج د پرادای دلیل وکنه لہذا حج افراد افضل دی داسې ویلو دغه جوابدار حج تمتع کې چې څوک اول عمره ادا کوي سفر د عمرې کوي خو مقصود پکې به حج وي مقصود څه وي حج وي لکه جمعې مون د بار څوک سعی کوي جمعې مون لال شي قاری سي نو الته اول کې خیلمی سنت کې د جمعې نه مخ کې نه ته بچوي چې دا سفر د سنتو لپاره کړي کنه د جمعې فرض لپاره کړي فرض لپاره کړي دي دغه شندل تم سفر د حج دی عمره خو به کې رااله ورسره ګورئ وسفره سفر د حج تم متمتع والا واقع لحجته دغه د حج د لپاره واقع دی وان تخللت العمره اگر که په منځ کې عمره رااله لانها تتبع للحج ځکه عمره خو تابع د حج ده كتخلل السنة لك څنګه چې خلل راشي منځ کې راشي سنت بین الجمعه والسعي فما بين الجمعه کې او السعي اليها فما بين السعي کې جمعه ته والمتمتع على وجهين برګوري جی ما ویلو متمتع تقسیم د متمتع کې څو قسم دي دوا یو هغه متمتع دي چې سوق د هدی نه کړي ځان سره هدی نه بوزي دي اول ذکر کوي او دیم هغه متمتع دي چې ځان سره سوق د هدیم کړي ما خو پورا بیان کړی کې خیال می نو که سوق د هدی نه کړي اگر د بیانې ګوري والمتمتع متمتع چې علی وجهین بدوا قسم دي متمتع یسوق الهدی یو هغه متمتع دي ځان سره هدی روانه کی او متمتع بلاغه متمتع دي لا یسوق الهدی ځان سره هدی روانه نه کی ومانت تمتع بهرحال دوړ متمتع دي دا خبره کوي بهرحال دوړ څه دي ځکه هدی روانه کیم دوا اعمال کوي په یو سفر کې او روانه نه کیم دوا اعمال کوي په یو سفر کې یو سفر کې دوا فیدې خستل شل وما امانه تمتع چې هغه الترفق هغه فیدا حاصل ولدي بیا داین نسکین پادا کول د دوه عبادتونو په سفر واحد په یو سفر کې من غیر ایلم باهله بغیر د دین چې المامي کړي خپل اهل باندې بینهما د حج او عمره ترمنځ د حج او عمره ترمنځ څه نه کړي لگا المام ما درته د المام تعریف کړي ورس سورا شلک برو ګورئ المامي صحیح شیخین وی چاته وی چې عمره ادا کی خدا هغه صورت کې راځي المامي صحیح چې ځان سره حدی نه بولی دا ور سره وي چې عمره ادا کی اشهر الحج کې او به کورت او به ځان د حرام نه وباسي سر وخري او کور تلل شي او به د حج د بار راشي د امام سید او ک کور تلاړ او احرام نزان نو وستل سره نو خرولې واپس رااله به امامي فاسد دی به حج تمتع دی پدل لګي پوه شوي کنه به چي او امام محمد رحم الله وای ک احرام لری کړي او کنه ور لری کړي خو چې کور تلاړ کنه واپس رااله بس حج تمتع ختم شولا هغه دوړو صورتونو څه وی امامي صحیح وای ښا پتن لګي پوه شوي کنه ګورې ودا ايلم من غیر ايلم بغیر د دینه چې المام یکړي خپل اهل سره بینهما د عمره ترمن د عمره او د حج ترمنځ المام صحیحا المامي صحیح مخکره دي ويدخله الک د المام تداخلي اختلافات د شیخانو یو رائے د امام محمد رحم الله بل رائے ده نو نبینها ان شاء الله تعالی صبر بکې د خیر سره ازرب مخ کې شاته کېنه
رسته به بیانو ځینې خلک هسې زړه مخکې شاته کوي وصفته مخکې ګورې جي اوس د هغه حج تمتع بیان کوي کوم کې چې سوق د هدي نه شوی ځان سره قرباني نه بولي نو ما حاصل دا ویلو اول بچو کی احرام د عمرې وتړي به افعال د عمرې ادا کی به حلال شي به چې کله د حج رجراله السرنو بد مکینا ځکه دا مکی جوړ شوی دی او مکی خلک احرام د کوم ځای تړي خپل کور نه د حج والا کوم ځای کې چې احرام نه وتړل د سی وایا بس اٹھل نه کوم ځای کې چې احرام د حج وتړل بس ټیک د باقی باغ شان حج کوي ورسې ګورې دا وصفته او کیفیت دا کولو د حج تمتع دا دی ای ابتداء چې ابتدا به وکي من المیقات نه فی اشهر الحج الک اشهر الحج پکې ضروری دی که رسو ان شاء الله دا مسله راشي تاسو لږ بر وګورئ که یو سړی اشهر الحج روان دي خیر سبا درس کې شوال ذی قعده ده او ذی الحج لسر جدید څه وي اشهر الحج نو دې کې چې عمره وکي او به بس حج کې اله به حج تمتعي نو که عمره وکړه په رمضان کې الکا چې دې وکړه یا د عمرې د ثواب اکثر چکرې څلور پنځه چکرې رمضان کې وکړلې او باقي شوال کې وکړه دې صورت کې به حج کې د حج تمتع نه دی ځکه عمرې چې کړي دغه په حج اشهر الحج کې نه دا کړي دا قید ځکه ولګو ګوره خجي في اشهر الحج فيحرم بالعمره فيحرم احرام به تريد عمري ويدخل مكه مکه د داخل شي نول به عمره ادا کی فيطوف لها طواف به کی د عمره د پاره ويسعى لها سعي به کی د عمره د پاره ويحلق وسر به وخري او يقصر ويا به ويحلق غمن يتب كم سي جوړيږي کمنه اي ابتداء معنی او سر به وخري یا يختکټ کی وقد حل من عمرته دي صورت کې د عمره نه حلال شو وهذا هو التفسير العمره الک عمره دقه دکا چا چې درنه تاسو کو عمره څه ته وی حرام به وتړي تر نیت به وګي تلبیه به وي دا شرط ادا ده به د خیر سره طواف وکړي رکن ده به سعی وکړي دا پکې واجب ده به سر وخره اختبه کټ کی دا پکې هغه ځان شرط د تحلل له ځان د حلالولو د بار شرط ده بس خبره ختم دقه عمره ده کزان له عمره کې هم دغه طریقې ده او که باج تمتع کې عمره کې دغه طریقې ده ګوري جی وكذلك هم دغه شان وهذا هو تفسير العمره دا د عمره تفسیر دی وكذلك هم دغه شان اذا اراد کی اراده وي کی ايفرد چې حج افراد ايفرد چې ځان له وي کی بل عمره نفعل دغه شان بکینو ما ذکرنا چې کوم ذکر کړه پوه شولې ځان له عمره دغه حکم دی هغه فعل رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه شان عمره کړی و عمره القضاء کی عمره القضاء وم کال باندې شوی وکش پغم کال باندې عمره نه منع شولو تاسو ته حصول یو دی بي قصه یادې کنه او په هم کال باندې به دوباره عمره وکړه نبی علیہ السلام څلور عمره کړی وی ښا درې په ذی قعده کې وی پوه شئ او د او یو په شوال کې و تقریبا حضرت انس نے روایت ده نو مجموعه تورې څو عمره کړی وی څلور یو وکړه حقیقت کې درې کړی وی یو کې هم نه شو شپږم کال باندې منه شو بهم کال باندې دوباره را لغې عمره القضاء وای نو که شاده دوی حساب کړی دي نو به څلور یادې دوه شو که چای وای حساب کړی به درې عمرې دي به جعرانینا اتم کال باندې عمره وکړه هونین غنیمتونه تقسیمول شپې د شپې لاړې درې عمرې شولې او بلې د حج سره وکړه وجماعت شولې وګورئ کم دې ته ورسېدلو هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وقال مالك الك امام مالك رحمه الله وهي كنا عمره سر خرول او اختوال کول نشته بس خبره ختمه وقال مالك لا حلق عليه بمعتمر باندې حلق نشته انما العمره ذك عمره خنوم د طواف دي او د سعي دي بس وحجتنا زمن دلیل علیه داغه په خلاف باندې هغه حدیث او روایت چې موږ روایت کو هكذا فعل رسول الله في عمره القضاء نبی له عمره القضاء کې سر خرول اختیوال کړو یا سر خرول چا په کې اختیوال کړو صحابه کې چا خرول الله تعالی فرمایي د عمره القضاء مبارکي محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون ور سرونه خرول یا اختیوال کول صفات دو هغه بیان کړي نزلت دا آیات نازل شوه په عمره القضاء کې ولانها عقلی وجه ووري
څنګه چې احرام کې داخل شوی و د عمرې دپاره اوس به د احرام نه موزیم نو احرام کې داخلېدلې داسې و لکه حج کې احرام کې چې داخلېدلو نو د احرام نه چې وزیم هغه شان به څنګه چې حج کې احرام نه وزي نو حج کې چې احرام نه وزي په حلق یا قصر باندې وزي که نه دلته به هم داسې نه رسېږي ولأنها د عمره چې لما کان لها هر کله چې د عمرې دپاره تحرم بالتلبیه یعنی سړی محرم جوړېدلو په تلبیه باندې احرام کې داخلېدلو کان لها دغه شان د عمرې دپاره به تحلل هم وي حلالېدل بالحلق کالحج حلق سره لکه حج کې هم داسې و تاسو پوهېږئ ښه جي دا مسله مخکې کړې وه ټول به وګورئ څوک چې عمره کوي که هغه حج تمتع په صورت کې عمره کوي او که ځان له چېرته روژه وغیره کې عمرې له لاړ شي نو تلبیه به وایي څنګه چې طواف شروع کوي حجر اسود ته ورسېږي دغه ځای باندې به بند کړي ځکه د عمرې کم اصل عبادت دی چې طواف دی اصل رکن هغه شروع شو اوس تلبیه پرېږده د خیره سره پوهېږئ که نه نو موږ به ټول ځو که نه انشاءالله ځو به د خیره که وګورئ ویقطع التلبیه تلبیه به بندوي اذا ابتدا کله چې ابتدا وکړي د طواف امام مالک رحم الله رای دا ده که نه چې بیت الله شریف نظر ولګېدلو اوس دی تلبیه بند کړي وقال مالک رحم الله کما وقع بصره څنګه چې واقع شو نظر د علی البیت په بیت الله باندې چا داسې ویلي امام مالک رحم الله رای دا ده چې د حرم په حدودو باندې نظر رالی که نه بس تلبیه به بند کړي برحال هغه وایي عمره چې ده که نه هغه د بیت الله شریف زیارت کول دي او هغه وشو نو چې وشو بس تلبیه بند نه کړه لأن العمره چې را زیارت البیت دی وتتم به او هغه تام کېږي په لیدلو د بیت الله شریف باندې ولنا موږ دپاره دلیل ان النبي علیه السلام چې دی امام ترمذي روایت کړی دی فی عمرة القضاء کې قطع تلبیه تلبیه بند کړله حين استلم الحجر کله چې د حجر اسود استلام کولو استلام داسې یې څنګه چې حجر اسود ته ورسي ما درته ویلي که نه وله پیره به تر اوږو لاسونه اوچت کړي موږ ویلي وو ځایونو کې به لاسونه اوچتېږي خو بیا په هغې کې فرق دی ځینو ځایونو کې تر غوږونو اوچتېږي لکه تکبیر تحریمه کې لکه اخترو کې لکه دعای قنوت کې او ځینو کې تر ولو اوچتېږي لکه دلته او ځینو کې مخې ته لاسونه اوچتېږي لکه مزدلفه کې وقوف عرفه کې او دغه شان جمره ایشتلو کې وګورئ جي کم ځای ته ورسېدلو ولأن المقصود هو الطواف هلکه مقصود څوک دی عمره کې طواف دی نو چې کله مقصود شروع کېږي بیا به تلبیه بندوي فیقطعها تلبیه به بندوي عند افتتاحه کله چې په طواف کې یعنی مقصود کې شروع کوي ولهذا دغه وجه ده که نه یقطعها تلبیه به بندوي الحاج حاجي کله به بندوي عند افتتاح الرمي هلته م ویلي که نه کله چې رمي کوي خو دا دلیل د صاحب د هدایې له کمزورې غونته کړی دی نه مطلب دا شو چې مقصود چې کله شروع شي تلبیه به بندوي هغه په عمره کې طواف دی او هغه په حج کې رمي ده حالانکه حج کې رمي مقصود نه ده حج کې مقصود هم طواف زیارت دی وقوف عرفه ده دا رسېږي مخکې راځي جي قال قدري مولا فرمایي عمره وشوله لکه ښه سوق د هدي خو یې نه دی کړی که نه حلق یې وکړو قصر یې حلق یې وکړو مکمل حلال دی بس ګرځي دي کوم خوا چې ګرځي ښځو نه دې ځان ساتي او یا دې ځان سره ښځه بوځي چې بیا ټیم په ټیم وتې کوي چې دماغ یې برابر وي هلته د سړي دماغ اوړي چې دماغ یې برابر وي بس چې څنګه دماغ ورانېږي ښځې ته وایي راځه د خیره سره بس هلته دې ځان لکوي غاړې ته کوي دي خو خپله بیټه کې رسي چې خلک ورته ګوري بس بیا به دماغ سړېږي ښه نو ويقيم بمكة مکه کې به مقیم وي حلالا بغیر د احرامه لأنه حل من العمره ځکه عمرې نه حلال شوی دی فإذا كان يوم الترویه ما هغه مسله کوي ښه کله چې یوم ترویه شوله اتم ذی الحجه احرم بالحج من المسجد بیا به د جومات نه احرام وتړي خو د جومات نه ضروري نه دی هلکه دا بهتر دی حرم د حدودو کې کوم ځای نه وتړلو ټیک ده ځکه موږ میقات په بیان کې ویلي که ستاسو په ذهن کې څوک چې په مکه کې د هغه دپاره د حج احرام خپل ځای دی بس د حرم حدود دي ویلي مو که نه حرم حدود نه حرم دی وایم او څوک چې د حرم او د عمرې دپاره به هل ته وځي یاد هم شي که نه دا اوس مکې والا نه ګرځېدلی دی که نه یار شرط دا دی ان یحرم من الحرم حرم نه احرام وتړي اما المسجد چې دی فلیس بلازم دا څه لازم نه دی وجه څه ده ولې به د حرم نه احرام تړي وهذا لأن لمې بیانې لم مونږ ویلي وو که نه لأنه فی معنی المکي ځکه دا په معنی د مکي کې شو او میقات د مکي په حج کې حرم وي علی ما بینا دا هم قسم مخکې بیان کړی ونه ښه نو اوس به څه کوي
اتم ذل حج باندې احرام وتړلو نن سبا یې اتم ذل حج ته نه پریدي کا و مزل حج به احرام تریزر کې وټول نو زي بس مینا تخفي وباسي وي برحال سمانه نه ده نو اتم ذل حج احرام وتړلو بس لاړ بشینو ال دولال شي مینا ته مینا کې وي به سبال عرفه او عرفه ورځي عرفات ته وځي وفعل كيب اغا كارونه يفعلوا الحج المفرد كم كارونه چې حج مفرد والا کول ولذا وسحج دا کوي هم دا کول یو شان شو لانه مؤذن للحج زکه دی وخت دا ادا کون کې د حج دی البته یو خبره د ټول لګ برو غري چې حج افراد کول او هغه طواف قدوم مو څنګه چې مکه ته ورسېدل طواف قدوم هغه نه بس به څه کړي وسعي نغه چې به طواف زیارت کول د غټ اختر په ورځ باندې نو سعي به نه و دا که سعي یو پیری کنه زین خبر وتی که څنګه پوه نه شوي خبره ماره حج مفرد مبارک مونږ ویلو یو پیری سعي وکړه د طواف قدوم نه بس به چې طواف زیارت کې سعي بس یو پیری دوباره به سعي نشتا او دې سړي خو سعي د عمرې کړي د حج د پاره اعلان نه کړي دا چې کله طواف زیارت کې به ور سره سم کوي سعي کوي کچري احرام د حج وتړلو او استنفلی طواف وکړلو او هغه بس استسعیم وکړله نو سعی ختم شوله به چې طواف زیارت کوي به بس سعی نه مومندان جبه کې می دی ویلو پوه شئ کنه ورې دا کم دې ته ورسېدلو الا انه يرمل في طواف زيارتي رمل ممكن بطواف زيارت کی ويسعى صاحبكم بعده داغين بس لان هذا اول طواف له ذکر دا اول طواف دی حج متمتع د بار د حج اول طواف دی عمره غي مخ کې کړو بخلاف المفرد بخلاف د مفرد لانه قد سعى مره خو مخ کې برسای کړو اوس د بل خبر کوي ولو كان هذا المتمتع کشریدا متمتع چي دي بعد ما احرم بالحج پس داغه نه چې حرام د حج وتړلو طاف نفلی طواف وکړلو استا وصحابه ور سره سم وکړه سعي وکړه قبل يروح الى منى ته تک نمخ کې مخ کې لم يرمل في طواف زيارت کې برملم نه کوي ولا يصعبه سبب نه کوي ځکه موږ رمل باغ کې کوي چې رستتي سعي وي او سعي خو یو بیرینو لانه قد اتى زګدي سلی راته وکړلو بذلك مره بصاحبان یو بیره بسغي کې نفل نشته والله د متمتع البته د معنی بهج دمی تمتع وی دلیل للنص فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي الذي تلونه چې کوم مخکې موږ تلاوت کړي او کچري هدي معنی طاقت نو پرونه خبره ده نبه بصورو جینی سلاس درې مخکې او رستو امقزړه خبره فإن لم يجد صوم 3 ايام کچري طاقت ني درې روزي دیونی سي په الحج حج نه مخکې وسبعه او ودي ونسي اذا رجع کله چې وبشي من حنف سو یو حج نه فارغ شي على الوجه الذي مر ويدل تمق قصد كما چې من په قران کې بیان کړي بیاننا او فی القران من حنف وایو چې حج التمني ولې شي فإن صام 3 ايام من شوال الګ الګ برو ګوره ک شوال کی سو کړه د درې روزي ونی ولې شوال کی او به رستو دا بقای ونی ولدانه د کافی پوه شوي کنه به فین صام کر جیونی ولی 3 ایام دري من شوال د شوال به مش کې دا غینه پس عمره حرام وتړلو ثم تمر به عمره وکړه لم يجوز عن الثلاثه نو به چې رستو کې دري روجي کنه اغزړې د دې لپاره کافی کیږي نه لم يجوز ودی الګ کلم يجزي دي نكافي كي يقتك ذيك عن الثلاثون لأن سبب وجوب هذه الصوم التمتع لأنه بدل تسمع تلك بروغوري بيدت دا مسألكم وبيدت دليل وما وقت شيء ودا مسألة دا چې درې روزي بنيسي حج پورزو کی او برستو نسی نکچا بشوال کی درې روزي ونی ولي اغه نه پس عمره وکړه اغه درې روزي د حج نمخ کې مې درې روزي نیولې اغه د بار نه د کافي نه دی کافي سبقې به بنسي مسله باندې پوه شئ زه دلیل یم تاسو ټول برو ګوري تور زی وامه الکه دا څوک چې حج تمتع کوي کنه یا حج قران کوي پاغه دم واجب دی نو سبب د دم څوک دی حج تمتع یا حج قران دلته تمتع وایو سبب د دم څوک دی تمتع دی او دا درې روزي او وروزي رسنی ول دا بدل دي د دمنا او قانون دا دی چې
سبب د اصل چی سبب د بدلم وي خو درنکو دا بل سامي کې راشي سبب د قضا او د ادا یوي کبیل بیلی الګران زی د عبارت کې انتهایی مشکل زی د سامي کېګا راسي امر بیان نفس شکر د قضا بیان کېږي دا راځي وکړي ته ما قاعده څنګه ویلا چې د دم سبب څوک دی د ادم ولی واجب وي غټ اختر بورزمانی تمتع او د دم بدل څوک دی لس روجي نو د لس روجو سبب څوک شو تمتع ځکه اصل سبب د فرهم سببي نو سبب څوک شو تمتع شو بس نتیجه تمتع سبب دی او د لس روجي مسبب دی نو دا سړی که د 3 روجي نیسی په شوال کې او دا لا متمتع نه دی جوړ شوی نو سبب نه دی موجود او روجي نیسی نو چې سبب نه موجود اڅوک مسبب ادا کیږي حانش شوی نه یو د قسم کفاره ادا کیږي دې ته ویل کیږي تور زیوال هغه ته وای لاس پکې دی غره درکشه کوم ځای ته ورسېدلو لأن سبب وجوب هذه الصوم ځکه سبب د وجوب د دغه روجي التمتع څوک دی تمتع د دای سبب دی الک تمتع خود دم دی مړ وی لانه بدلنا الدم دا روجه خود دم نه بدل لکنه وهو في هذه الحاله او دا سړی په شوال کې غیر متمتع دی لا یار سبب نه دی موجود فلا يجوز اداؤه جائز نه دا ادا کول د غروجي قبل وجود سببه لا د سبب د وجود مخکې پوه شولې به وان صامها بعد ما احرم بالعمره قبل يطوف جاز ها دا جائز زلک برو غره احرام د عمره وتړلو الله د عمره کوم غټ رکن دی چې ثواب دی غیلا نه دی کړي غیلا احرام حالت کې 3 روزي ونیولې دا د حج نه مخ کې چې کوم 3 روزي دي دا می دا غید بار دی کافی شي ویا وس کافی کیږي ټیک ده ځکه چې کله د عمره احرام وتړل دا متمتع وګرځیدل سبب موجود شو وګورئ وان صامها کده روزي ونیولې بعد ما بستغنا احرم بالعمره چې حرام د عمره تړلې قبل يطوف ولا تواب نه دې کړي اجازه جایز ده د ناز موږ بنظمانی خلاف ثابت دی امام شافعي رحم الله دبارا له دغه بر دلیل قول الله تعالی دی فصيام ثلاثه ايام روزي بني سي 3 ورځې په الحج په حج کې پچا کې وې دي سي او حج کې یادې او دا خو له عمره کې دی دلیل معنی په نه شي غوي وای چیرته وې سي حج کې دا لا حج کې دی حج کې بکله ګرځي چې حج حرام وتړي دا خو لا حرام د حج نه تړلې دا دغه دلیل شوکا ولنه موږ د بار دلیل دار قانون دار چې سبب موجود شي مسبب ادا کې ټیک کی بس لکه نصاب مالک شولې زکات ادا کې ټیک ده اگر که وجوب ادا لانی راغلی دلته دغه مسله ده انه اداه دي سړي دا روزي ادا کړي بعد انعقاد سبب یې پستاغه نه چی منعقد شوه دي سبب د روزو چې هغه حج تمتع ده والمراد بالحج المذكور في النص او مراد في الحج دا في الحج دیکھا او مراد د حج سره کوم چې بنس کې ذکر دی غیر لکه وخت حج مراد دی فصيام ثلاثه ايام في الحج کې څوک مراد دی مخبرون ویلو وخت مراد دی او دا وخت دی کنه نو علامه بینا ځکه حج خو صلاحیت ظرفیت نه لري فلفظ والافضل تاخيرها دا خبرم پرونم کړي وګورئ لکه دا 3 روزي چي دي احرام بس دا شهر وخت عمره احرام تړلې دي دا 3 روزي نه ټیک ده کله حج احرام یو تړلې به نه سم ټیک ده خو به تر څه ده چې و مزل حج اتم مزل حج او د عرفه دوره جنه مزل حج باندې د روزي ونی سي خو نه مزل حج باندې چې د روزي ونی ولا به وقوف عرفه ګران ای ښا نن سبا ډیره مشکل دي د وجه نه مخکې ځان فارغ اول پکار دی ګورئ وافضلها والافضل افضل چې تاخيرها مؤخر کول دغه رجوع الى اخر وقتها وهو يوم عرفه دغه لما بينا في القران کې مونږ ویلو کنه وان اراد المتمتع ان يسوق الهدي احرم وساق هديه الکره د دویم قسم باندې تاسو لک برو ګورئ اوس محرم وای کنه سبق وړي رسان دي چې چلو سره وکړو خزه ورکی کې